الرحمن الرحیم. زه ټول نه مخکې دا زموږ ورونه چې کوم دي فاتح ګل خان، سبز علي، شیر علي خان، منشی خان، قیصر رحمان، یار محمد خان اور احمد سید اور اصف خان دې ټولو ډېره زیاته مننه ورونو چې دومره ښایسته پروګرام هم کړی دی او دومره ښایسته مشران چې دي دا زموږ مخامخ ناستې دي او دغه رنګې ګلونو په شانته کشران چې دي دا زموږ لاندې ناستې دي مخامخ. ډېره زیاته مننه ورونو. یو پېره بیا ستاسو راتګ د مشرانو کشرانو ټولو مشرانو کشرانو خبرې په ټولې وشولې او ډېرې زیاتې خبرې وشولې. منګه څنګه چې صاحبزاده اوس خبره وکړله چې دا قوم کم وخت کې یو شي، خبره یو شي، نظریه یو شي، خپل منځ کې اتفاق شي، نو الله هغه کارونه کوي چې هیچ هم دې خبره باندې سوچ نه وي. لکه زه تاسو یو خبره کوم، دا زموږ وچ کو یو ورور په حق رسېدلی و اور بېګایم جنازه ماخل وشوله، استاد نه الله په دې جنازه ورکړي کې. نو تاسو یقین وکړئ چې داسې کار وکړي ته نو دغه مړی چې دی که نه دغه به بېرته سم طریقه باندې نه میلاوي. د پولیسان به وایي چې وروره موږ انویسټیګیشن کوو، دا کوو، هغه کوو، څه شوي دي څه نه دي شوي. خو تاسو وګورئ چې کوم وخت کې زمونږ عمان لوی جرګې ورونه خبر شولو، داداګان بسټون، صاحب نور اور هغې نه په تحصیل وو، هغه خبر شولو او ځان ورسو. اسماعیل خان ټول چې کوم ورونه وو، صنوبر وو اور نور امان الله شاه جي او نور ډېر کسان وو، ګنه صابر وو، صابر خان وو، صاحبزاده ورسېدلی وو. نو چې دا ورسېدل نو هغه تھانه چې کومه وه شیراکوټ، هغې په کمپیوټر کې څه مسله راغلی وه، اف آی آر لیکل نه شو، بجلي نه وه، څه معاملاتو لیکل نه شو. نو تاسو یقین وکئ چې دا د عموماً لویه جرګې برکت دی چې هغو دې ته مجبوره شولو چې هغه اف آی آر یې په بل تھانه کې ولیکه خو موږ له یې راکړه. بیا د هغې نه پس پوسټمارټم وخت چې کوم دغه ټول ملګري هلته موجود وو، سرپرستي اعلی صاحب هم ټلیفون پکې کړی و. هغې نه پس زه هم ورسېدلم هلته دغه ځای ته پوسټمارټم ځای ته او ډاکټر صاحب خبره وکړله، هغې ته وویل چې مهرباني وکړه چې دا پوسټمارټم لږ زر په دې باندې وکړه چې دا مړی به کلي ته ځي او د هغې نه پس مطلب ډېر اوږد یو مزل او دغه موږ ته راغاړه دی. نو کوم مړی چې هغه روټین باندې چې هغې کم وخت لګي د هغې د نیم نم کم وخت الحمدلله هغې باندې ولګېده. مشرانو دا هسې خو ډېره وړه خبره کاري، خو کوم وخت کې چې چا باندې سخته وي یا چا باندې دا معاملات راغلي نو دا هغه وخت مطابق ډېر غټ کاري. او دا ټول برکت چې کوم دی دا عموماً لوی جرګې برکت دی. همدغه رنګې لکه که تھانو کې کوم کار راشي، آی ډي کارډ پاسپورټ کار راشي، که چا جنګ وشي، که نور څه معاملات دي کومه ډډۍ، نن الحمدلله عموماً لویه جرګه هغه ځای ته رسېدلې ده چې د هغه نوم تھانه کې واخلي، یو کشر ماشوم هم لاړ شي نو پولیس والا عزت کوي. دا برکت اتفاق برکت دی. بل زمونږ پړه کې او دماغ کې خپل قوم لا ډېرې خبرې دي، ډېر کارونه د کولو دي. موږ ان قریب انشاءالله زر یو خبره اناونس کړې ده چې موږ هغه ورونه چې کوم وخت نه لري هغو له به موږ یو قراندازي کوو او قراندازي کې به هغو له موږ رشوه ورکوو. هغه به موږ ګورو چې څومره رشتې موږ برابر کړي، انشاءالله موږ هغې باندې کار هم کوو، لګي او ډېر حده پورې هغې باندې موږ رسېدلي وي الحمدلله. دا په دې باندې هغې وجه دا ده چې یو غریب زموږ ورور چې ماښام له د روزۍ درک نه لري نو نن سبا رشوه چې کوم ده 2200 روپۍ په هغې باندې ګټل چې خپله یې چې چا پیسې پې نه وي او سړی مزدوري کول والی نو 2200 روپۍ ګټل څه خبره نه ده. نو چې یو سړي ته دا رشوه میلاو شي چې نه پې کس دي نه پې د چا پیسې ورکولي او خالي یو کور نو چې الحمدلله دغه یو رشتې نه یو کور الحمدلله ساتلی شي.
به خلکو دا خبرې وکړلې چې داسې یو طریقه جوړه کړئ چې دا رشته چې کومه ده دا داسې ورکړئ چې خپلې پیسې دې په 10,000 باندې بېرته راکړئ. موږ ویل چې وروره دا چل دی دا موږ ورونه دي ځینې وخت کې ګرمي ډېره سخته رشتې باندې به ناست دي موږ به ترې خپلې پیسې بېرته غواړو موږ ته به خیرې کوي. وروره دا معاملات نه کوو. نه 10,000 شته دی نه 1 روپۍ شته دی. دا به د هغوی اور چې چاته ملاو چې چا راووتله د هغه به یې او ټوله به د هغې کې به پیسې ورکول هغه نه وي. الله دې بس هغه ته قبوله کړي. نو ورونو مشرانو کشرانو نورې خبرې هم ډېرې پړکې دي. اتفاق داسې یو شی دی چې کوم وخت اتفاق راشي الله خوشحالېږي او چې الله خوشحالېږي چې خوشحاله شي نو وران کارونه دې الله سموي. نو انشاءالله موږ دې ځای ته نن راورسېدلو چې دا ښایسته ښایسته مشران چې کوم دي ناستې دي او دا ګلونه شاته کشران چې دي لاندې ناستې دي او موږ ته ګوري لګی دي. نو انشاءالله مومن لوی جرګې مومندو ټول پښتنو مستقبل چې دی انشاءالله په ټول پاکستان کې مخکې چې دی انشاءالله هغه روشن دی. زړې خبرې انشاءالله نه چې خلک به تنګول کوي او خلک به زیاتې کوي. پښتون به انشاءالله چې کوم ځای کې کوم سړی ګوري پښتون له به عزت ورکوي. اور یو پیر به وخت ډېر زیات وشو نو الله دې تاسو ډېر زیات ښه وکړي چې دومره وخت موږ له خبرې هم نه راځي کولو خو تاسو ناست یاستئ موږ ته ناست یاستئ موږ خبره اورئ حالانکې موږ به څه ووایو موږ خو قسم دی کمې خبرې هم دی خو یو خبره ده دې باندې ته کلمه تېرو چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې قومه خرڅوو به هم نه. اور انشاءالله زه به خپل قوم ګورم خپل دا ماشومان به ګورم دا به ډېر وخت کېږي موږ د دې رشقو معاملات نه لږ راوځو دا وکړو بیا کوشش کوو چې تعلیم لپاره خپل دې بچو څه کولی شو دوی له کومه منډه کولی شو هغه به انشاءالله کوو. اور هغې نه علاوه نورې ډېرې خبرې زموږ په دماغ کې دي. قوم لبه چې دی انشاءالله ښه سباون راوړو. قوم چې دی قوم له به فایده ګورو قوم له به څه ورکوو انشاءالله د نور خلکو په شان ته قوم به نه رسوا کوو قوم به نه وو انشاءالله. اور یو پیره بیا ډېره زیاته مننه د کشرانو مشرانو اور موږ دې ورونو چې چا دومره ښایسته پروګرام کړی دومره ښایسته مشران یې موږ سره کېنولي په دې نه بس به دعا کېږي الله دې یو جهان څه وکړي. ډېره زیاته مننه. ډېره مهرباني مولانا